او ضروری مسئله ده چې رمضان المبارک په میاشت کې د روزې په حالت کې دروازې پچا باندې خوب کې غسل واجب شي. نو ډېر خلک بیا دا تپوس کوي چې د غسل واجبېدو حالت کې زمونږ روزه ماته شوه او که ماته نه شوه. چې کوم مؤمن مسلمان د رمضان المبارک روزه نیولې وي او دروازې دي اوده وي او خوب کې په ده باندې غسل واجب شو، لازم شو، ضروری شو، نو د ده روزه ورسره نه ماتیږي. او دا مسئله مو ورسره یاد ساتئ چې چا باندې غسل واجب شو او د غسل په حالت کې ولامبل او د اوبو هغه یخوالی د په خپل وجود کې محسوس کو، هغه ټنډک او یخوالی په خپل وجود کې محسوس کو، نو په دې سره روزه نه ماتیږي. یعنی یو انسان باندې غسل واجب شو او د ولامبل د روزې په حالت کې، نو دغه انسان روزه نه ماتیږي، روزه برقرار ده. دا خبره ورسره یاد ساتئ چې په یو کس باندې د شپې نه غسل لازم او واجب شو او د ونه لامبل او ټول ورځې د جنابت او د غسل په حالت کې تیر کا، نو یقینا دا ګناهګار دی، دا حرام دی. او حدیث پاک کې راځي چې کوم کور کې جنوب سړی پاتې کیږي نو د رحمت فرشتي دغه کور ته نه راځي. نو د جنابت په حالت کې روزه نه ماتیږي، خو څومره جلته سره چې غسل اوباسي لامبي، نو دا پکار ده د غسل په حالت کې وخت رول روست رول دا حرام دی، گناه ده. دا مسئله لازم ده چې د غسل په حالت کې کله انسان غسل اوباسي لامبي او خله کې اوبه واچولې، نو مبالغه به نه کوي، ډېره زیاته غرغړه به نه کوي. دا د غسل متعلق یو څو اهمې ضروري مسئلې وي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو له دین متین باندې، قرآن او حدیث باندې د پوهې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.